شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی هغه حیران چې دا سړی خو ځان ته خدای ویلی نو د خود استغراق مقام او دا ولی پانسی کړي نو نیمه شپه وا شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي څوی شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم اے خدایا دا منصور دی ولی پدارو خیلو دا ولی دا خزان تا خدای نو ویلی آواز ورته وشو منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور تیار دیار رازونو خودل یار ورتا دیار رازونو خودل او داغ دیار راز فاش چغی والی چغی والی نو اللہ والا دا سزا ورکا چی تا دا زمان راز والی فاش د عشق راز کو پټي ګورا یوسف علیہ السلام سره اسیدا مثال دی پورې درته چې د تقویت وشي یوسف علیہ السلام د خوبونو تعبیر ډېر خپوي ده په جیل خانه کې یو دوه کس خوب ولید او هغه یو ته تعبیر داو کې چې تب د جیل نوزی او د بادشاہ په خدمت کې وو لګي خو چې د جیل نوزی او د بادشاہ خدمت ته ورشي نو لک زما شپارس ورتاو کا چې امام د جیل نو بس الله وی خا اچوله مای په جیل کې او شپارس پاغه سړی کې نو آرډر ور پسې راغی چې 12 کال نور کې دا ټکه دی ولی دا دی ولی ذکریا علیہ السلام قوم ورپسیو چراوینی سے یو مړی کړي د چې منډه والا ونه ته وی چې پناه راکا ونه سیر شو دله پناه ورکاو ته نه غیر چا پیر الله دا قوم پړ کې واچول چې په دې من زیاره کوي د زما په موجودګۍ کې د ونه نه ولی پناه وغوړي تاسو خیال عزیزانو چرتا چې د استغراق فی الله راز پاش شوه دی الته انجام داش نو ولا اله غیرک چې تاسو وایي اوس په منځ کې تاسو به ودرېږئ تاسو به سبحانك اللهم وبحمدك بارك خیال امراغی ویږئ نجد ولا اله غیرک چې تا وایو ولا اله غیر لک یو 2 سکند ټوله سوچ وکړه په کوم ورځ چې اعلان وشي چې سبا ماخام 19 بجې به د پاکستان وزیر اعظم اهم تقریر کوي اهم نو ټول پاکستان ریډیو ټلویزیون ته داسې غوږونه نیولي کړي تاسو هم پکې ټول اهم تقریر کې سکه ملک ته پر کوي کسبه د غړو نهرو نه رواني
څه چل خدا تمامي کنه چې چرته ارزانی برابرۍ خدای به خور از درته نه خور از پسې بړون شي د پاکستان قوم وړاندې د قوم ټول عمر اسلام او دین پورې مسخري کړی دي خدای سپک او رک خوار او ذلیل کړی دا سي خوګه ګرانی در باندې شورو دا چې ار سحر د کور روزي نو یو لپه وخه توې چې خدای دومره می آمدن دے اوس بټې پر په سالم او غوخه په سالم ال تماشوم بیمار دے 200 روپے فیس په څنګه ورکوم دا سي یې کني دا سي خو خامار در باندې اخته دے چې پزې زهر سړې چیچی او ساتي وزي او د سلګو توفیق ورته نه کی دا سي خوګه ګرانی در باندې شو دوایان وګورا په افته کې 2 ځله ګرانی په افته غریب سړی به د علاج د وجې مړ کی بچے به د علاج د وجې مړ کی یو ستند ماشوم لګي دا یو ستنی قیمت 350 روپے یو بوتل دے په 100 روپے بکیده ماشوم لور کړی کیږي ډاکټران عام طور لیکي وي انټي بایوټیک کې اثر پاتې نشو یو 2 روپے داغه بوتل قیمت دغه سی به ورته ګورئ بچی بم تړپیاویږي د بوتل اغستو توفیق بدلته نه نسی دا سی خوګن استی در باندې را روان او شورو ده دا ولی دا زکه چې د وزیر اعظم تقریر ته د 2 ورځې نه مخکې پته مې چې څه به وایي اب څه وایي وہی کیا پیدی ہو کیا پیدی کا شور با سے پاکستان اور سے وزیر اعظم اور صداقت تقریر میرے بھائیو غربت کو دور کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا غربت و لڑی غربت ستا غنی کن دا خدای راوسته دے او خدای دا قوم نیولے دے کہ خدای نہیں پریخه بندے نشي خلاصوله کولی دا قوم خدای رانی ولی پرون دے ملک سربراہان دا ملک مرگرتیا کرے وا چې کم ملک په عراق کې 90 لاکھ مسلمانان مړ کړي 90 لاکھ مسلمانان د امریکای د بمونو شکار شوي مونږ داغه امریکای مرګرتیا کو نن داغه امریکای د خوشالولو د پاره زمونږ وزیر اعظم بیان ورکو کہ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمارا مامو جی صدر بش خفا ہوتا منگ کے صلاحیت شتا دے ایٹم بم جوڑو لو منگ اولی نہ جوڑو ذکر چاہ امریکہ پہ ابل اور صدر بش دنیا کې د سپر پاور صدرو د کورسای نه خدای چې راو غرزولو چاراټینګ کړي شو ټول ورته داسي اکبر خزینه هم ساوته خلکو نه منبرانو نه ساوته الوی بشرا وغورځي مې سم بنی را غورځي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د دنیا دی یو ملک د سربراه تقریر ته پته مې چې څه به وایي الا و بجې شو 19 بجې تقریر دی د وزیر اعظم قرآن د چا تقریر دی
حدیث د چا تقریر دی چرتم دا سوچ وکړو چې قران د خدای تقریر دی پلانی ټیم باندې به بیانېږي چې ورته ځان تیار نام کړ حدیث د پیغمبر تقریر دی او داغه وینا ده اچ شروع شي نه تاسو او تخ په مولیانو قید لګولې قید چې ټیک یو بجې به موږ ختمه ټیک پنځه منټه به کنار یو بجې ولی به یو بجې موږ ختمه ولی به ختمه مولا مغلی د خدای بنده نه دی د خلکو باندې ا غریب ټیک یو بجې چی شي بس په منځو ولی دی خلک خفکی خلکو د خدای کور را بیړی غر په جمعات کې چې تنګيږي ورمېږي مات دا خلک دا د کارغو غوندې ټونګې وال ډېر ضروري دي چې جمعه ته لاړ شو د کارغو غوندې ټونګې وای ورک دا مونږ په دې پدا یاره خو خلینا مې اوس پلاني جمعه ته ځل ډېر ځم مونږ کی تو آیا چې کوم قوم مونږ د ځان تابع کړي او مولای د ځان زر خرید غلام کړي چې تب په دې ټیم مال مونږ خلاصې کینی زه نه راځم ستا جمعه ته دا قوم دی یا دا مولا نن ستا ملک داسې مولا تقریر باندې کې اوس مولا په تقریر کې غړیږي اوس د امریکای او ډم راغوخته د پاکستان یو وزیر شیخ رشید نامه او د امریکای اډم راغوخته ده چې راشه دی پاکستان کنجرانو تم لګټ شچ دی دم توپ کې کس کمی چې در نزدې هغه دم لا وګوري چې دا کم جمعات کې په باندې پم لګي دا کنجران به ورته ټوله شپه ناستي او دا دم توپ وګوري د وی سی آر کې سټه به داغه د کنجر توپ نه ډکې او د شپې به خزو تا غډم خیدا د بړوا بړي دا خلک دی خدای دې په دې د سټوغه کې راولي چې بنیاد هغه ورځ یو ډاکټر راته یاره ډېر کسان د هسپتال کې مړ شو مال ډېر خو ورکوای چې کمیږي دا قوم د بی خدای بیړي غا ورکش په دې پلیت خصمه کپل ک قابل لار شي په خدای قسم مولانا روم نن نیم سوا کال مخکې ویلي وای بطواف کعبه رفتم زهرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی چی بیرون خانه کردی وای کعبه ته چلاړم حرم راته आवाज وکړو چې ود ذلیل بچی بار دې س دنیا پلی تکړه چې زهرم پلی تول تراله بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی وی دا حرم پزمکہ میں چی سجدہ اکڑا زمکی راتا آوازو کو جزدی پلی تکڑم چی دا دریا کارے سجدی پا مال گئے دا دې ترجمه څه ده د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته پښتو ترجمه ده د مکی په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته
ولی خرب حاجی نشی په طواف مونږه حرم ته چلار شو راشو د حرم نه وګورئ د ملک اجیان صاحبان د پودر اوس مګلران اجیان د چرس اوس مګلران اجیان بلیک مارکیټینګ والا اجیان ملاوٹ والا اجیان صاحبان مبارک دا د خدای کوری دي دا دی کنه نازیدانو عرض میں داو چه ولا الہ غیرو کدا اثر در باندې شوی چه اللہ تانا بغیر بل څوک شتا یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وو ودا 200 روپے و ویسه گوا وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا خدای نه لوی گوا او خدای نه لوی شاهد بل څوک ز کله به راوړي پلانه ورځ چې شوا چې بار راوته سورلی نشته چرته قافله چې پر اسور شي د 200 روپے راورس خدای وعده خلاف کیږم داسې یو لرګي راغوس کو دونه او داغه د منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچو سره ولا بند کو ور سره چټو لیکلو چې یا الله چې درا کول په وخت کې د 200 روپو ترا ته وکیل او شاهد کړي وي خدای دا پیسې مې هغه ته ولېګل ست پويګه ور رسول پوي او پسین کې هغه لرګي ور واچو هغه سره د سین غاړه تراوته وي چې په سرک بو زما قرضدار راضي پیسې بروي قرضدار رانغه خو لرګي را روان دي پسین چې لرګي راونی وو کور ته یوړو خزه ته ویل دا خشاک مې راوړو اور مور په بلکا قرضدار قران ته چې لرګي مات کو چې ګوري 200 روپے هم تیرا پریوته هغه چټم تیرا پریوته خدای پاک دې دسل کوي ولا الہ غیر چې ستاد ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته